په سعودي عرب کې ډېر زیات زبردست قانون پاس کېدو والا دی. اوس د مزدورکار خلکو لپاره ډېر زیات یو اساني جوړېدو والا دی. د کپیل د سایډ نه په هغه باندې څه قسم داسې ناانصافي نه کېږي. او قانون چې کوم دی ځینې خلک وایي چې د فلم د وجې د ګوټ لایف د وجې دا قانون جوړېدو والا دی یا چې کوم دی ډېر د مخکې نه دا قانون و خو اوس لاګو کېدو والا دی. اوس د سعودي د ګورنمنټ د سایډ نه یو څو قانونونه جوړېدو والا دي چې په هغه کې به ډېر زیاته اسانتیا ملاویږي د مزدورکار خلکو ته. اولنی قانون څه داسې دی چې د کپیل د سایډ نه به څه قسم ناانصافي نه کېږي د خپل مزدورکار سړي سره. دویم قانون ډېر زیات زبردست دی. که تاسو کتلي اکثر د مزدورکار خلک د کپیلانو سره کار مارو کوي او بیا غله پیسې نه ورکوي، تنخواه یې نیولي. نو چې کله څنګه یوه میاشت پوره شي نو ډایرکټ به دا د خپل کس ته پیسې په ټایم باندې ورکوي، خپله تنخواه به یې ته په وخت باندې ورکوي. ځکه که چېرته کې دا پیسې دي ته په ټایم باندې ورنکړي نو د سعودي د ګورنمنټ د سایډ نه په هغې باندې خبري جرمانه په دغه کپیل باندې ختلی شي، ښه درنه جرمانه ترې اخیستلی شي. بل قانون داسې دی که چېرته کې ته خپل کپیل پرېښودل غواړې نو ته اني ټایم خپل کپیل پرېښودی شي که چېرته کې د کپیل رویه تا سره ټیک نه. بل قانون پکې داسې دی چې کله ستا ورځ پوره شي دیاړې دې پوره شي نو ته مازدیګر باندې چوټي په ټایم باندې کولی شي او آرام ته تللی شي. دا پکې نه چې ماښام ماخوستن او د شپې لیټ پورې ته لګیا کار کې، نه دا پکې بالکل نه. ته خو د مزدورۍ چې ټایم پوره شي ته خو په ټایم باندې آرام ته تللی شي، خپلې دیرې ته تللی شي. یو طرف ته د فلم ډېره زیاته غټه فایده دا وشوله چې دغه کومه مسله وه دا ډېره زیاته غټه مسله وه مزدورکاره خلکو ته. دلته خلک پرېږدي خپل کلی، خپل وطن، مور پلار، بچي، ښځه هر څه پرېږدي او دا لاړ شي هلته کې مزدوري کوي. بل دلته یې ولله ځمکې هم خرڅې کړي، سره زر یې ورله هم خرڅ کړي او دې سره چې کوم دی بلا شی پیسې یې لګولي په دې باندې. نو چې کله هلته کې لاړ شي د هغه سره بیا دغه حساب کتاب کېږي، د کپیل غلام شي او د هغې ښځې او د هغې بچو له بیا پیسې ګټي، کور ته خو پیسې رالېږلی نه شي. او د دې سره چې کوم دی یو دوه داسې کسان چې چا 23 کاله چا 25 سال او مې بي چې دې نه ډېر زیات داسې کسان پکې چې هغو د دې نه زیاتره ډېر کلونه تېر کړي په دغه ځای کې. نو دا یو قانون دی چې لاګو کېدو والا دی او الله دې وکړي چې دا قانون ټیک وي او همدغه شانته کې او په دې باندې بیا هلته کې دغه شانته کې عمل وکړی شي. خپله رایه راسره کمنټ کې شامله کړئ. انشاءالله ملاویږي نوې ویډیو کې تر هغه ما راکړئ اجازه. د الله په امان.